نن په صواب سپین کاڼو کې یو شمولیتي جلسه وشوه چې پکې د شیخ جانا سپین کاڼو او د بار نه راغلي میلمانه د جلسې ښایست جوړ شول. په شمولیتي پروګرام کې تعلیمي وزیر شهرام خان ترکي سره ترکي خوس او نور د پارټۍ غړو خپل شرکت وکړو. د پروګرام پرانسته د تلاوت قرآن پاک نه وشوه. په تحریک انصاف کې د نوي شامل شو ملګرو شکریه بلند خان ترکي په خپل تقریر کې صدارنګي ادا کړه. د ټولې پارټۍ د ورکرانو له طرف نه دیتا په تحریک انصاف کې په شمولیت باندې هرکلی وایم او ان شاء الله چې داسې ښکلي خلک، داسې لوی خلک، داسې غټ غټ خاندانونه چې تاسو څنګه ولیدل ټولو ټوپۍ په سر کړي. د پروګرام خصوصي میلمه فخر ثواب شهرام خان ترکي د خپلو خیالاتو اظهار وکړو او د سپین کاڼو ګټلو شو زلونو ته یې تمه ورکړه چې بالکل ګراوند منظور کړی دی. د دې شکریا ادا کوم. مال ځمکه خوله ده، سیکشن 4 هم پې لګولی ده، د هغې پروسس روان دی. سکول یې راته ویلي دي، بالکل مې ورته ښه کړي دي. زما په خیال سره پروګرام کې مولا چول هم دی چې کوم سکول پکار یا به درته کو اپګریډ کولی، هایر سیکنډري دی یا هر څه شی دی. هلکان د جنکو دی ماته یاد نه دی، خو هغه مې دله اپګریډ کړی دی. کو بل هم یا به جوړوو انشاءالله. سکولونو کې به څه مسله نه وي، دا به خامخا کېږي. ستنې ټرانسفارمرې د هغې خو څه حساب نشته. مردان ثوابه روډ د 10 اربو روپو منصوبه ده، الحمدلله هغه درته جوړېږي لګیا دی. د پروګرام په اخره کې ټولو په شریکه یوه اصلاحي دعا وکړه. ځکه چې په ځمکه هېڅ نه کېږي، دلته موږ وچې خبرې کوو، هدایت د بره نه میلاوي، هر څه دغه د بره نه میلاویږي. الله دې زموږ معاملات ټیکي، الله دې زموږ مشکلات اسان کړي، الله دې په دې ملک دین خور کړي. خدای دې موږ ما سپیشلی د کیمرمین زیشان حسین سره شینام شاهین علمزی، مرکز نیوز، صوابی. الله دې اخره خاطبه کامل ایمان مې نصیب کړي او په وخت د ځنکدن د هر مسلمان د هر مؤمن په ژبه باندې او پړه باندې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه جاری ساتي.